کوم خلک په دې باندې عمل کوي نو دوی دپاره الله تعالی سره وعده دی او الله تعالی چې دی بیا لا یخلف المیعاد الله تعالی د خپلې وعدې والا چې دی دا بیا د دې خلاف نه کوي ذرې برابر هم. او کوم خلک چې دغه احکاماتو مطلب کوم د محرمات ذکر کو د خیال او لحاظ نه ساتي د الله تعالی کوم وحدانیت د دې لحاظ نه ساتي نو بیا دوی دپاره اصحاب الجحیم د ملګري د جهنم دي او دوی دپاره بیا الله تعالی جهنم تیار کړی دی او په دې جهنم کې بیا عذاب دردناک دوی ته میلویږي. وعد الله الذین آمنوا خلق وعده کړي الله تعالی د او خلکو سره چې ایمان راوړی دی عمل کوي نیک وعملوا الصالحات نیک عمل نه مراد د پیغمبر په طریقې باندې لهم مغفرة و اجر عظیم دی دپاره مغفرت دی او اجر لوی دی. والذین کفروا خلک چې هغوی کفر کړی دی او تکذیب کوي مطلب دروغ ګڼي د مو آیتونه نو اولئک اصحاب الجحیم دا خلک ملګري د جهنم والا دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا ای او خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی یاد کو نعمت الله تعالی چې په تاسو باندې کړی دی. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم په دې کې یو واقع طرف ته اشاره دی. جابر رضی الله عنه فرمایي او دې کې الله تعالی د خپل احسان او نعمت ذکر کوي په دې خلکو باندې چې کسه تاسو خو هیڅ وس او همدارنګې زور نه و او دا وګوره جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مو د ماسپښین مونځ کول په جامع سره او چې کله مو دغه مونځ وکړ نو دې ټایم کې دغو یهودو ته پاته ویل چې یاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګریو مونځ کول که د مونځ ټایم کې مو دوی باندې حمله کړې وې که نه نو دا به ټول ختم کړی بس مو به فارغ شوي سبا د دوی نه دغه ځای اسفان ځای او ماسپښین مونځ یې کول نو بیا دیو دغه خپل منځ کې مشوره وکړه چې یاره ټیک دی ماسپښین مونځ ټایم خو لاړ خو څه مازدیګر مونځ ټایم پسې روان دی نو هېڅ پروا نشته دی نو بیا هغه نه پس دی الله رب العزت صلات خوف کومه طریقه یې د طریقه آیتونو کې نازله کړه چې یاره د دیو له کوم سازش و او د دیو کوم منصوبه او د الله تعالی دا دیو خاورو سره میلاو کړه. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم چې کله کس تو کو یې اراده وکړه یو قوم یو خلکو ان یبسطوا واضح کی تاسو ته یو مطلب تکلیف ورسي تاسو ته ایدیهم لسونه دوی را فکف ایدیهم نو بند کو الله تعالی لسونه د دوی عنکم د تاسو نه واتقوا الله او ویرګو الله تعالی نه وعلى الله او خاص پر الله تعالی باندې توکل کوي مؤمنان خلک. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دې ځنه وعده ذکر کوي چې کوم خلکو وعده ماته کړي هغو دپاره دوې نمونې ذکر کوي د سیزا والا. یو دا چې ولقد اخذ الله ميثاق یقینا الله تعالی غست یا وعده مرادونه توحید وداري د بني اسرائیل نه وبعثنا منهم او دې کې مراد وبعثنا منهم 12 نقيبه 12 قبیلې په دې کې او موسی علیه السلام تعالی رب العزت فرمایي چې هر یو قبیلې نه یو مشر راغله او د دې مشر په ذریعه سره الله تعالی د دوی نه وعده واخیستله چې دوی به د توحید مسله مني. وبعثنا منهم او مقرر کړو د دوی نه 12 نقیبه 12 کسان مشران. وقال الله ویل تعالی چې انی معکم زه د تاسو سره یم لئن اقمتم الصلاه دې کې معیت معنا ذکر کوي خو په څو شرایطو سره د جمله ستیه ذکر کوي دا 15 شرایط دي که دا شرایطو باندې تاسو باقي پاتې شو نو الله تعالی بیا تاسو ملګرتیا کوي او که نه وي نو بیا تاسو ملګرتیا نه کوي. یو دغه نه دا چې اقمتم الصلاه پابندي کې لمانځه والا و اتیتم الزکات زکات ورکوي و آمنتم بالرسل او تاسو ایمان راوړه په ما په پیغمبرانو باندې وغزرتموهم او د دوی امداد وکړو په مقابله د دشمنانو د دوی کې و اقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو ورکول الله تعالی ته قرض حسنه. اپس اقمتم الصلاه نه مراد فرضی کوم صدقات مطلب زکات شول و اقرضتم الله قرضا حسنا دینه مراد نفلی صدقات دي. لو کفرن عنکم سیئاتکم او زب ختم کوم تاسو لا ګناهونه تاسو ولا ادخلنکم او داخل وکم تاسو جنتون د سبیږي لاندې د دینه نهرونه. فمن کفر بعد ذلك منکم چا چې انکار وکړ وروسته د دینه د یو کس تاسو نه فقط ضل سواء السبیل نو یقینا دا خطا شو د برابرۍ لارې نه. فبما نقضهم ميثاقهم د وعدې ماتولو یوه سزا ذکر کوي نمونه یوه شوه. فبما نقضهم په سبب د ماتولو د وعدې د دوی سره الله تعالی لعنت وکړ په دوی باندې. وجعلنا قلوبهم او وګرځولو قاسیة زړونه د دوی له سخت یحرفون الکلمه او دوی به تحریف کول د کلمو والا عن مواضع د خپل ځای نه. دې کې سزا دوی د دې طریقې سره میلاو شوه چې الله تعالی د دوی له زړونه سخت کړو د دوی زړونه محبت وبستل
او د زړه د ګناهونو د وجې نه تک تور شو او سخت شو تر دې حده ته ورسېدلو د ګناهونو د وجې نه ظلم د وجې نه چې بیا دوی د الله تعالی کوم کتاب کې هم تخریب شروع کړ دا د دوی له یوه سیزا شوله ونسو حظا مما او دوی ویره که هغه عیسی د تورات له څه کوم دوی ته یې حکم شوی و مطلب چې کوم ځای کې د تورات کوم اوامر او نواهي وو نو هغه دوی پرېږدولو او هغه ځای باندې تخریب یې شروع کړ نو دا د دوی له سیزا دی ذکر به چې دوی ته نصیحت ورکولی شي ولا تزالو او ته به همیشه وي زه تطلع خبرولی به شي علی خائنة په دوکې د دوی باندې منهم د دوی نه الا قلیلا منهم مګر لغوند دوی نه فاعفو عنهم دا الا قلیلا منهم نه مراد هغه یهودو چې هغو بیا اسلام راوړل او د خپلو کوم ګناهونه یې کړي یا کوم تخریفات یې کړي د هغه نه یې توبه وبستله نو الله تعالی د دوی ګناهونه معاف کړي لکه عبدالله ابن سلام شه او د هغه ملګري شول نو ته بخښنه وکړه دوی ته او مخ وړه د دوی نه ان الله یحب المحسنین یقینا الله تعالی محبت ساتي د احسان کوونکو سره او من الذین او خلقنا قالوا چې یلوب ان نصارى موږ نصارى واخذنا میثاقهم او موږ اخیستې د دوی نه وعده دوی ویره که حصه مما د هغه څه نه ذکرو به چې دوی ته نصیحت ورکولی شو فاغرینا دغه دویمه نمونه ذکر کوي د سیزا والا نو فاغرینا مو واچول بینهم الغداوة په منځ دوی کې غداوت یعنی دشمني والبغضاء او همدارنګه کینه الی یوم القیامت تر ورځې قیامت پورې وسوف او زر دی چې ینبئهم الله چې الله تعالی خبر کړي دوی ته بما کانوا یصنعون چې کوم دوی عمل کوي یا اهل الکتاب ای اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا راغلي دي رسولان د مولا تاسو ته یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخفون چې ظاهروي تاسو ته ډېر هغه څه چې کوم تاسو پټولو من الکتاب د کتاب نه ویعفو عن کثیر او معافي کوي تاسو ته یعفو کوي تاسو ته د ډېرو نه قد جاءکم من الله یقینا راغلی تاسو ته د الله تعالی طرف نه نور و کتاب مبین او نور د کتاب واضح یهدی به الله تعالی هدایت کوي په دې سره چې هغه چاته چې هغه تابعداري کوي د رضامندۍ د الله تعالی سبحانه السلام لري د سلامتي والا ويخرجهم من الظلمات الى النور او روباسي دوی تیارې نه رڼا طرف ته باذنه په خپل حکم سره ويهديهم او دوی ته هدایت کوي برابر لري طرف ته ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او یقینا کفر کړو او خلکو چې هغه ویل چې یقینا د الله تعالی چې دا مسیح ابن مریم دی مسیح ابن مریم قل فمن یملک او څوک دی واګدار من الله تعالی نه شیئا پس شي کې مطلب چې بیا د الله تعالی غضب نه څوک تاسو بچ کی ان اراده کچې ادا ولري الله تعالی چې ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاکی د مسیح ابن مریم و امه او د دې مور و من فی الارض اعز پر ځمکه کې جميعا ټول ولله او خاص الله تعالی د پر اختیار د اسمانو او د ځمکې د ما بینهما او چې دا مینس کې دي یا خلق ما یشاء پیدا کوي چې غواړي